د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، نو د هغې نه مخکې کاروباري خلک چې دی دا راوځي. تاسو به وایئ چې څنګه کاروباري خلک دی، که تاسو یې نه د بهر وځئ نو په کوڅه کې به درته دوه درې ولاړې دغه شانې بهر په روډونو باندې به وینئ. وایي که تاسو زکات ورکوئ، خیرات ورکوئ، نو دغه راکئ. 100 روپۍ 50 روپۍ چې دی دا نه اخلي، وایي 1000 روپۍ را الله کوي، 2000 راکوي. زکات چې تاسو کم ورکوئ نو دغه را الله کوي. نو کم کسان چې په دې کوڅو کې ګرځي نو په دغې کسانو باندې چې دی زکاتونه نه کېږي. که کم کسان دغې کسانو نه ورکوي نو ستاسو دا زکات نه کېږي، ځکه زکات چې تاسو ورکوئ نو تاسو به وایي داسې ګرځئ لکه په سر کې چې سړی سپږه ګوري که نه، نو داسې به د دې دپاره کس ګورئ چې کم کس د دې دپاره مستحق دی چې تاسو هغه له ورکوئ. او د دې اولنی حقدار چې دی هغه ستاسو رشته دار دی. که ستاسو په رشته دارو کې څوک غریبانان وي نو اولنی حقدار یې هغه جوړېږي چې هغه له یې ورکوئ. دغه شانتې په دویم نمبر باندې چې دی بیا ستاسو په محله کې چې کم غریبانان وي نو هغه له دې حقداران دي، ځکه چې ستاسو په خوا وشو کې چې هغه اکثر ځینې کسان د یو کلي او د بل کلي خلکو له چې دی هغو له ورکوي، بیا ورته په کوڅو کې ناست او 220 روپۍ چې دی دغه ورکوي. 220 روپۍ ورکوي نو دنیا شه مخلوق چې دی دی راغونډه کړي نو هغو ته په کوڅو کې چې دی دغه ځای ناست او د هغه دغه راغونډه چې دا خوښوي. نو کوشش وکړئ که روپۍ ورکوئ یو کس له ورکوئ چې د هغه کار پوه شي، بل لا چې په خپلو رشته دارو کې ورکوئ او په خپله محله کې وګرځئ چې کم غریبانان وي هغو له یې ورکوئ. ځکه ځینې کسان چې دی هغه غوښتی نه شي، او لا کم کسان چې تاسو ته په کوڅو کې ولاړ وي د دې یو او له بل نه چې دی غواړي دي ښه پوره چې دی راغونډی او بل دا که په دې باندې مجبوري راشي د هر سړي نه غوښتی شي. خو ځینې داسې خلک دی چې هغه غوښتی نه شي د چا نه، نو تاسو کوشش وکړئ چې اول نمبر په خپلو رشته دارو کې وګورئ او بیا په خپله محله کې وګورئ. بل دا چې زبرګه میاشت را روانه ده نو اوس به دا خلک چې دی دا به نور هم د دې نه سیوا کېږي. نو احتیاط کوئ، ځکه که زکات ورکوئ نو د دې مستحقه کس ګورئ او هغه ته خپل حق چې دی دا ور ورسوئ.